حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله ابن عمر قبل نجد وی نبی علیہ السلام یو دستر پوجو لے گلا چپائے کہ عبداللہ بن عمرم شاملو او چرتے ہو لے گلا قبل نجد نجد طرف تدا اس سے موجود ریاض دے کم دار الخلافہ دا سعودی نو پا غنیمو ابلن کثیرہ بیتا پا غنیمت کی ملاو شو دیر زیادو خان نو پکانت سحامهم 12 نو شی اگا حسید دوی دولس اوخان او 11 دولس اوخان او 11 بعیرن یا چکم دے یولس اوخان دار دوی پا حصو کے ورسیدل او ونپلو بعیرا او زیاتی ورکڑے شدی تا یو مجاہدینو تا یا دولس ورسیدل یو روایت شک پیدا راوی یا یولس ورسیدل او امیر اولگی دو یو ولا بل ورک نو ار یو مجاہد کورتا دیار لسو خان سرال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. حضرت عبداللہ عزیز عمر وائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ینپل بعض من ورکاو بے زیاد بعضی آگا چاہتا چی نبی علیہ السلام بلے گلیو دا سرایاونا لانفسهم خاصا خالص دوی دا زانون دا پار بے ورکو سوا قسم عامت الجیش سوا دا تقسیم دا عام پوجنا یعنی مطلب دا دے کہ کم سرایہ با نبی علیہ السلام ہولی گل نو چاگی با کم غنیمت حاصل کو نو آغا غنیمتونو خوبا دا دی اور سیدل و نبی علیہ السلام با پدی کسانو کے بازو تا زیادی با مور کو دا دی خکار گرد گئی پا نتیجہ کی. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. ابو موسى اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی وی منگا تدارا اور سیدلا کہ نبی علیہ السلام راوتے دے مدینی و ہجرت تلے دے او نحن بالیمن من بخبل ملکی کو یمن کی خرجنا مہاجرین الی پس منگا روتو ہجرت کون کی پیغامبر تا انا و اخوان لی یو زوما او زما رونو انا اصغرهم یا پٹولو کے کم عمر اوما رونو کے احدهما ابو بردہ زما پرونو کے یو ابو بردو والآخر ابو رحم او بل ابو رحم اما قال في بضعة وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومه. نو یا دولی چې دا منگا سونا کسانو نو بزعا دا دریونا دا نهو پوری دی اطلاق کی دا دریو کسان نوالا دا نهو پوری دی تپا عربی کی بزعوی او یای اویلی پی 53 منگا پا 53 کسان یا
52 سړیو من قومي زما د قوم اشعریانو نه نو فرکبنا سفینة موږ په یو کشتۍ کې سواره شو فالقتنا سفینتنا الى النجاشي بالحبشة وغورځو موږ لره زمونږ کشتۍ نجاشي ته په حبشه کې یعنې هوا مخالفه راله د دې په ځای باندې چې د مدینې ساحل طرف ته لاړه شي حبشې ته لاړل وواقفنا جعفر ابن ابي طالب واصحابه عنده وای چې منګه وموندلو جعفر زوی ابي طالب او دغه مرګري عنده چې هغه سره په ځمکه د حبشې کې وقال جعفر ان رسول الله بعثنا ها هنا وامرنا بالاقامه وای منګه ته جعفر تیار ویلي چې موږ نبی علیه السلام دلته رالیږلي په هجرت باندې او حکم راته کړی دلته اوسېږئ فاقیموا معنا تاسو ابو موسی موږ سره اوسېږئ فاقمنا معه نو موږ د جعفر صاحب سره هلته اوسېدو حتی قدمنا جمیعا حتی چې موږ په ټول اکټه یو ځای موږ چې کوم دی رالو نو چې رالو نبی اکرم ته نو فوافقنا النبي حين افتتح خیبر موږ ملاو شو د نبی کریم سره په هغه ټیم کې چې هغه فتح د خیبر کړې وه نو فاسهم لنا موږ د پاره په دغې کې حصې مقرر کړي حالانکه موږ خو په جهاد کې شامل شوي نو خو موږ یې پکې حصې مقرر کړي او قال فاعطانا منها یا دا الفاظي چې موږ یې د غنیمت نه راکه ما قسم لاحد غاب عن فتح خیبر منها شيء او وما قسم لاحد نه دې تقسیم کړي د یو تن لپاره چې غایب دی د فتح د خیبر نه منها د دغې غنیمت د خیبر نه هېڅ شی هېچا له هم دی ورکړی سوا زما او زما د ملګرو نه او د جعفر او د جعفر د ملګرو نه الا لمن شهد معه مگر هغه چاته چې کوم ورسره حاضر وو ها الا اصحاب سفینتنا مگر زمونږ د کشتۍ والا مع جعفر و اصحابه چې د جعفر او د هغه د ملګرو په معیت کې راغلي وو قسم لهم معهم د دې لپاره تقسیم وکړو د مجاهدینو د خیبر سره دې لپاره هم تقسیم او دوی له هم حصې ورکړي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال بحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری فرمائی کوئی نبی علیہ السلام پر ویل کہ چرته راغی ما ته مال د بحرین سره نبی علیہ السلام صلح کړی وه او خپل کسان یې لیږلي ویل که دا دی نه ما ته مال راغی جابر نو قد اعطیتک هکذا وهکذا وهکذا زه به تاله درکړمه داسې او داسې او داسې الله سې داسې کړه داسې به درله درکړم داسې به درکړم دا لپې داسې راکړه 3 لپې به درکړم خو ډبلې روپۍ نو په لپو به خلکو ورکولې لوټونه خو نه وو ډبلې وې نو زه به تاله دا درکړمه فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم مال د بحرین نه لا نو را رسېدلی او نبی علیہ السلام وفات شي فلما جاء مال البحرین کله چې د بحرین مال را ورسېده ابو بکر صدیق خلیفه دی فامر ابو بکر منادیه او بکر صدیق د مدینې په کوڅو کې یو منادي وګرځاو
فنادا आवाज وکړه من کان له عند رسول الله دین او عدة فلیأتنا. نو وی فرمایل چې د چا د رسول الله سره دینی یعنی په پیغمبر قرضی او عدة یا پیغمبر خدا ور سره وعده کړي نو هغه هر څوک چې مونږ ته راشي. نو فاتیته جابر وی زه ورته رالم فقلت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لي كذا وكذا. ما ته نبی علیہ السلام داسې ویلي فحسالي ثلاثه درې ځله راته لپه راډکه کړې داسې درې ځله چې درې لپې به در کوم. وجعل سفیان یحسو بکفیه جمیعا. دې ته هغه عملي علم وی چې استاز په دې درس کې عملا هغه وښوده. نو سفیان استاز شاګردانو ته یحسو کفیه یعنی دا منګولې داسې دواړه یو ځای کړه داسې دې ته عملي علم وی. دا په صحابو کې او دای کې په اسلافو کې دا علم ډیر مشهور و. چا به تپوس وکړه پیغمبر خوا بس اودس راته جی بیان کوي هلکه ورشه اوبه راوړه اوبه به یې راوړې د هغه سړي مخکې بیا اودس وکړه دا د پیغمبر خوا اودس وکړه. دې ته عملي علم وی. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه خپلو شاګردانو ته لپې ډکې کړې چې داسې ورته دا لپې دغه کړلې. جابر وایي ما ته داسې پیغمبر خوا دا لپې دغه کړې یحسو کفیه جمیعا په دواړو لپو. ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المكندر وقال مره فاتيت ابا بكر. ويو سفیان وایي کله کله سفیان دا وایي چې فاتيت ابا دغه جابر وایي چې زه رالم ابوبکر صدیق ته نو فسألته فلم يعطني. ما ورته ویل چې نبی علیه السلام سره وعده کړې وه د بحرین مال او د بحرین مال راغلی دی نو هغه مال سره رانه کړ. ثم اتیته بیا ورته رالم فلم یعطني بیا یې سره رانه کړ. ثم اتیته الثالثه بیا په درېیم ځل رالمه فقلت سألتک ما ورته ویل چې خلیفه زه تا ته رالمه ما تانه سوال وکړو فلم تعطني تا مال رانه کړه. ثم سألتک فلم تعطني بیا مې نه سوال وکړه تا بیا رانه کړه. ثم سألتک بیا ما تانه سوال وکړو فلم تعطني. نو اما ان تعطیني یا به ته ما ته راکوې ده ځکه تا خو پخپله وویلې چې چا سره پیغمبر وعده وي نو راضي شي نو ما سره پیغمبر وعده ده. و اما ان تبخل یا به ته ما باندې بخل کوې نو نه بیا راکې. قال ابوبکر وایي راته وویلې قلت تبخل عن دا ستا په خوله څنګه ساده شوه چې زما باره کې ته وایې چې تبخل مني ته به یا زما نه بخل کوې نه بیا راکوې. ما منعت من مره ما یو ظلم د منع اراده نه ده کړې الا وانا اريد ان اعطيك مگر زما دا اراده ټل وه چې زه به دله ورکوم. قال سفیان استاذ وایي هم په دې سند باندې وحدثنا عمر عن محمد بن علي عن جابر فحسالي حيسة وی ما ته ابوبکر صدیق یو لپه را ډکه کړه د دراهمونه او وقال عدها ما ته ویل شمېره نو په وجدته 500 نو ما وموندلې هغه 500 وې هغه یوه لپه 500 وخته. فقال خذ مثلها مرتين وی ما ته ویل چې داسې 2 کرته واله یعنی 500 2 ځله واله. وقال يعني ابن المنكدر وایي چې دا خبره ورته ابوبکر وکړه چې وأي داء أدوأ من البخل کما یو بیماری به وي چې هغه به ډېره زیاته بیماري د بخل نه
د بخل نه خو بیا دغه چې کوم دی په دنیا کې نشته. بخل غټه بیماري ده په ټولو کې. نو تا په ما باندې هغه بیمارۍ دعوه وکړه. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا قراء بن خالد حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانية. نبی علیہ السلام شروع دے تقسیمی غنیمت طرف جعرانیہ کی. دا چې نبی علیہ السلام دا بنی مستلق دا کړنو جعرانیہ ام په دغه وخت کې د فتح مکې نه رسو شوې ده. اس قال له رجل اعدل، یو سړی ورته وایي عدل کوه، عدل پیغمبر خدا ته وایي عدل کوه. نبی علیہ السلام ورته وایي لقد شکیت ان لم اعدل، ته خو به لوی بدبخته شي که زه عدل ونه کړمه. که زه عدل ونه کړمه نو ته خو به ډېر لوی بدبخته شي. یعنې مطلب دا چې ستا عمره بدبخته انسان نشته چې ما ته ته چل ښیې چې عدل کوه. او دا یې مې نسخه شته دی لقد شکیت ان لم اعدل، زه خو به ډېر لوی بدبخته یم که زه عدل ونه کړم. او بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام ورته ویلي چې د الله بندګانو الله ما باندې دونه لوی اعتماد کړی دی، لوی دین او وحی را کړی ده، نو اسمان والا په ما باندې اعتماد کوي، تاسو ځمکې والا په ما باندې اعتماد نه کوئ. صحابو کې ورته وویل یا رسول الله دا سټې نه وام یا سټې په توره ووام. نه 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 نه، بیا به خلک وایي چې محمد خپل ملګري وژني، دا مه کوه. خو دې سړي د پوش نه به داسې خلک پیدا شي، دا سړی روان شي، د دې سړي د پوش نه به داسې خلک پیدا شي چې هغه د دین نه داسې وځي لکه د هغه شی چې د ښکار نه وځي، داسې به د دین نه پاک صفه وځي. بس دی پرې دې باندې. باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى من غير أن يخمس.